بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکه. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات د ختم کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده نو دا په دوه حیثیتو سره ده. یو دا چې ماشومان ستاسو خبرې نه مني نو د هغې لپاره وظیفه ده. دویمه دا چې غټ ستا خبره نه مني او په چا باندې خپله خبره مني نو د هغې لپاره دا وظیفه ډېره زیاته پاورفول ده. اکثر ماشومان داسې وي که نه چې ضد کوي او ته ورته څه خبره کوې ستا خبره مني نه نو د هغې لپاره سورة الفلق او د هغې لپاره سورة الناس دا سار و ماهام 11 پیرې دا وایي او په دې ماشومانو دموي یا پرې اوبه دموي او دغه ماشومان له ورکوي. انشاءالله العزیز تاسو خبره به په ان فن کې مني. دویم خبره دا چې بعض وخت کې غټ خبره نه مني. کله کله مور مکمل په حکم پیوه شي څه خبره ورته کوي نو څه خبره نه مني. کله کله پلان خبره نه مني نو په هغوی باندې د خبرې منلو لپاره ډیره زیاته زبردست وظیفه ورته ښیم او ډیره زیاته ناشنا وظیفه چې کله د مور خوا له ځي او په هغې باندې څه خبره مني نو یا عزیزو به 41 پیرې وي بیا به د مور خوا له ورشي او خپله خبره به ورته وکړي. دغه رنګې په پلار باندې خبره مني نو یا عزیزو به 41 پیرې وي او خپل والد صاحب خوا له ورشي او خپله خبره به ورته وکړي. دغه رنګې محبوب داسې دی چې هغه ډېر ضدي دی او ستا خبره مني نه نو هغې لپاره یا ودودو به 41 پیرې وي او دغه رنګې 41 پیرې به یا عزیزو دا به وي 140 پیرې. او د هغې نه بعد چې محبوب ته څه قسم له خبره کې انشاءالله العزیز ضرور به ستاسو خبره دا مني. دغه رنګې بعض وخت کې په سکول کې داسې وي یا دفتر کې داسې وي یا نور څه کاروبار لین دین وي ستا خبره به که څوک مني نه تال به که څوک دومره ویلو درکوي نه نو د هغې نه مخکې 41 پیرې یا ودودو او یا عزیزو دا ووایه. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ستاسو خبره په هغوی باندې فن کې دا ومني. نن زموږ وظیفه داسې شوه چې بچا باندې خپله خبره منل نو یا عزیزو د دې وظیفې ورد تاسو وکړئ چې څومره ډېر وایي انشاءالله العزیز ستاسو خبره دا په هر ځای کې دا منلی شي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.